Bismillahirrahmanirrahim. Today topic of our discussion is about homologous series. What is homologous series and how we can build homologous series for each class of organic compound. So first of all, the definition of homologous series a series of organic compound in which the adjacent member differ by methylene group is called homologous series. नमियाती मरकबात का ऐसा सिलसिला जिसमें से कोई दो नज़दीकी मेंबर के दरमियान मिथाइलिन ग्रुप का फ़र्क हो होमोलोगस सीरीज़ कहते हैं. يتوي ميثايلين جروب بريكات كيموتريكال SH4 د نمیاتي مرکبات داسې سلسله چې د هغې ترمنځ د میثايلين جروپ فرق وي نو دغه قسمه سلسله ته ویل شي هومولوګس سیریز. ټیک ده. د نمیاتي مرکبات داسې سلسله چې د دوه اډجسنټ متصل ممبر په درمیان کې د یو میثايلين جروپ فرق وي دې قسمه سلسله ته ویل شي هومولوګس سیریز. ټیک ده. Each class of organic compound has its own homologous series. Each class of organic compounds have its own homologous series. د هر یو کلاس اف ارګینیک کمپاوند چې کوم دی یو خپل homologous series دی. ټیک ده. which can be represented by a general formula ٹھیک ده کنه. یعنی د هر یو کلاس اف ارګینیک کمپاوند تقریبا 7-8 کلاسز دي 10 پورې. ټیک ده. نور دغه ډیرایویټیوز دي. نو د هر یو کلاس اف ارګینیک کمپاوند چې کوم دی یو خپل هومولوګس سیریز دی او دغه هومولوګس سیریز په یو جنرال فارمولا باندې موږ څه کوو ریپرزینټ کوو. ټیک ده کنه. تاسو زه خیمه مخکې زموږ سره اوسئ. فار ایگزامپل د هومولوګس سیریز اف الکین. The homologous series of alkane. The homologous series of alkane یو کلاس دی ما هغه کلاس چې کوم دی هغه الکین دی. که تاسو وګورئ د الکین هومولوګس سیریز موږ څنګه بیلډ کوو. د الکین فرست ممبر چې کوم دی سمالست ممبر هغه دی CH4 دا زما سره میتین دی. ټیک ده. دویم ممبر که تاسو ردی وګورئ نو هغه د ما سره څه دی دا میتین دی بل زما سره ایتین دی C2H6. ټیک ده. تاسو دې سیم شی لیکلی د مالیکولر فارمولا سټرکچر فارمولا په تور هم شی لیکلی. 3 نمبر که تاسو ردی بل هومولوګس سیریز والی نو C3H8 دغه شانته کې که تاسو بل یو ممبر والی C4H10 که تاسو بل یو ممبر والی C5H سوري دا 10 دی ښه 10. ټیک شو. دا به شي C5H12. ټیک ده. سو آن کنټینیو تاسو به دې پسې لیکلی شئ ښه. سو آن کنټینیو مطلب دی C6H10 C7H16 وغیره وغیره. اوس که تاسو وګورئ دا د ما سره د الکین هومولوګس سیریز دی. که تاسو فرست ممبر ته دی ګورئ CH4 میتین دی دغه شان پسې سیکنډ که تاسو وګورئ C2H6 نو دې دواړو په منځ کې که تاسو وګورئ یو سیس فرق راغلی او هغه فرق څه دی دلته کې کاربن یو دی دلته کاربن 2 دی. نو کاربن یو پکې کاربن راغی د دې دواړو منځ کې ډیفرنس څه دی د یو کاربن شو او تاسو وګورئ د هایدروجن 4 دی دلته څو دی 6 دی. نو د CH2 فرق پکې راغی. دې CH2 ته څه ویلی شي میثایلین ګروپ. څه ورته ویلی شي میثایلین ګروپ دې ته ویلی شي. ټیک ده. دې ته وایي میثایلین ګروپ. دغه شانته کې که تاسو دې دواړو ته وګورئ د 1 او 2 په منځ کې میثایلین ګروپ پراخ دی. دغه شان که تاسو 2 او 3 ته وګورئ نو دلته کې کاربن 2 دی دلته کاربن 3 دی نو یو کاربن تیوتو دغه شان دلته هایدروجن 6 دی دلته هایدروجن 8 دی نو څه تیوتو CH2.
دغه شان دا د ما سره بل میتایلین ګروپ شو د دوه په منځ کې. دغه شان که تاسو د 3 او 4 په منځ کې وګورئ هم میتایلین فرق دی. دغه شان که تاسو د 4 او 5 په منځ کې وګورئ د یو میتایلین ګروپ د نامیاتي مرکبات داسې یو سلسله چې د هغې په منځ کې CH2 ګروپ فرق وي دې قسمه سلسلې ته څه ویلی شي هومولوګس سیریز. دا هومولوګس سیریز اف الکین دی. ټیک شوله. The individual member of homologous series is called homologue. ٹھیک ده. د individual member of homologous series ته څه وایي homologue ورته وایي. لکه څنګه که تاسو وګورئ زما سره CH4 ټیک ده دغه شانته کې C2H6 دا دواړه څه دي یو بل homologue دي. ټیک ده. د individual member of homologous series دا د دې homologous series ته ډیولپ کړه دغه شانته کې بیا به C3H8 دغه شان C4H10 نو دا د ما سره څه دي دا د یو بل homologue دي. خانې ته څه ویلی شي homologue دې ته ویلی شي. ټیک ده. د individual member نو که تاسو دا اخلئ دا یو homologue دی دا بل دی یو سیریز دی په دې کې تاسو کم ممبران دي څه ویلی شي homologue ویلی شي. دغه شانته کې تاسو ته مو د هر یو کلاس اف ارګینیک کمپاوند یو خپل هومولوګس سیریز دي. تاسو که د الکین ما وکړو دغه شانته یې که تاسو د الکایل هیلاید وکئ که تاسو د په کوېسچن کې راشي چې رایټ د homologous series of alkyl halide درکړی فار ایگزامپل کلورین دی برومین دی هر یو چې دی هومولوګس سیریز ولیکه. تا مطلب یو ممبر درکړی دی هغه د ما سره دی CH3Cl. ټیک شو. دی نیکسټ هومولوګس سیریز ولیکه. نو کله دی تاسو نیکسټ هومولوګس سیریز لیکئ نو دا الکایل هیلاید زما سره فنکشنل ګروپ دی. فنکشنل ګروپ به بالکل فضې باندې فرې دی نو ته به دې سره سیټ کې که تاسو وګورئ چې تاسو د دې هومولوګس سیریز لیکمه. ټیک ده. د دې که تاسو بل هومولوګس سیریز ولیکئ نو به څنګه لیکئ د نیکسټ هومولوګس سیریز زما سره دی تاسو پکې د یو کاربن او د CH2 اضافه وکړئ دا شو زما سره CH2Cl. ټیک ده. دا د بل هومولوګس سیریز شو ځکه چې دوه همینس کې فرق سره راغی CH2 فرق پکې راغلی ته وایي میتایلین ګروپ. صحیح ده. د دوه همینس کې فرق سره راغی CH2. دغه شان که تاسو د بل ممبر لیکئ ټیک ده د دې بل ممبر چې مو لیکو نو CH3 CH2Cl. اوس که تاسو د دې دوه منځ کې فرق کوئ نو یو میتایل ګروپ فرق دی په دې کې. که تاسو د دې دوه منځ کې فرق کوئ نو تاسو د دې دوه منځ کې بل CH2 میتایلین ګروپ فرق دی. دغه شانته کې به تاسو کنټینیو یو سلسله جاری ساتئ. ټیک ده. دغه شانته نیکسټ کوېسچن دی چې رایټ د هومولوګس سیریز اف میتایل امین CH3NH2 نو دا د ما سره NH2 زما سره فنکشنل ګروپ دی. تاسو به دې کې څه ګوتې نه وهئ نو تاسو بس لیکئ د چې بل هومولوګس سیریز لیکئ دا کمپاوند به ولیکئ دې کې جواب کې CH3NH2. ټیک ده. دا مې راواغسته دا یو شو د دې چې بل هومولوګس سیریز موږ لیکو خو د او د بل منځ کې د CH2 فرق راشي نو CH2 دا ګروپ به په خپل ځای لیکئ ښه دغه شانته کې NH2 نو دې دوه منځ کې فرق سره راغی میتایلین ګروپ دې ته وایي میتایلین ګروپ. دغه شان که تاسو دریم لیکئ نو دا به شي هومولوګس سیریز دا به شي CH3 دا به CH2 په خپل ځای ولیکئ بل CH2 به ورسره سیوا کوئ د سره به NH2 ولیکئ. دې دوه منځ کې هم CH2 ډیفرنس راغلی ته وایي میتایلین ګروپ. دغه شانته که تاسو د بل یو ممبر لیکئ نو تاسو به CH3 نمبر او په ځای ولیکئ CH2 دا هم په ځای ولیکئ CH2 یو به ورسره بل سیوا کوئ CH2 دې پسې به NH2 نو دې په منځ کې هم
د یو CH2 ګروپ فرق راغی د میثایلین دا شان یو کنټینیو سلسله به روانه تاسو له هر یو فنکشنل ګروپ درکې فنکشنل ګروپ به د سیم وي صرف د میثایلین فرق به په دې کې ډیفرنس راولي به دا زما سره نامیاتي مرکبات داسې یو سلسله چې د هغې په منځ کې د میثایلین ګروپ فرق راشي ته وایي هومولوګس سیریز او د انډیویجوال ممبر ته وایي هومولوګ دې ته څه وایي هومولوګ دغه شان هر یو ممبر ته وایي هومولوګ ټیک ده د دې هر یو که تاسو وګورئ زما سره ډیفرنٹ کلاس اف ارګانیک کمپاوند دی د خپل جنرال فارمولا ده او د هر یو خپل هومولوګس سیریز دی ټیک ده ناو د کریکټریسټیک اف هومولوګس سیریز د هومولوګس سیریز کوم کریکټریسټیک دی ټیک ده هغه موږ ډیسکس کوو فرست کریکټریسټیک د هومولوګس سیریز چې کوم دی هغه څه دی نمبر 1 کریکټریسټیک دا دی چې دی هاف د سیم جنرال فارمولا دی هاف د سیم general formula د دې جنرال فارمولا د سیم ده که تاسو وګورئ د یو الکین دپاره د یو الکین د سیریز دپاره مطلب د CH4 دپاره تا ولیکله CnH2n+2 دغه شانته کې د ایتین دپاره هم دغه فارمولا د جنرال دغه شان د پروپین دپاره هم CnH2n+2 دغه شانته کې د بیوټین دپاره هم CnH2n+2 دغه یو فارمولا ده نو د دې دای خاصیت دی چې د هر یو سیریز چې کوم د جنرال فارمولا سره د سیم ده ټیک ده دی هاف د سیم جنرال فارمولا دا یو کریکټریسټیک دی دویم خاصیت یې دا دی که تاسو وګورئ دی هاف د سیم کیمیکل پراپرټیز یعنی مطلب د هومولوګس سیریز دی مطلب ما شارټ کټ له دی هاف د سیم chemical properties د دې chemical properties سړي د سیم دي لکه مطلب تاسو صرف د یو معلوم شو چې د دې ریاکشن به څنګه کیږي تاسو یو ساده سمپل اگزامپل درکوم که تاسو ګورئ زما سره CH4 دا یو هومولوګس سیریز د چې په دې کې فنکشنل ګروپ څه دی کاربن کاربن سنگل بانډ دی د chemical properties دي نو دغه شانته د C2H6 هم معلوم شو دغه شان تاسو د C3H8 هم معلوم شو چونکې د دې جنرال فارمولا چونکې د سیم دغه سره CnH2n+2 صحیح د جنرال فارمولا هم د سیم دا چې کیمیکل پراپرټی ته د یو معلوم شو نو دا غرته هم کلیر شو دغه شان د دا غرته هم کلیر شو د دا غرته هم کلیر شو ټیک ده بل د دې کریکټریسټیک چې کوم د تر نمبر هغه څه دی که تاسو وګورئ دی هاف د سیم میثډ اف ریفریشن یعنی مطلب د هومولوګس سیریز ها دی هاف د سیم method of refrigeration که تاسو یو په کومه طریقه تیار کو په لیبارټري کې مقصد دار تیار کو یا دا تیار کو یو د په کومه طریقه تیار کو نو باقي د تیارولو میثډ سره د سیم دی نو دی هاف د سیم میثډ اف فریفریشن ټیک ده دا بل کریکټریسټیک دی دا شان فورث کریکټریسټیک که تاسو ګورئ هغه د ما سره څه دی each member differ from one another by methylene group each member differ from one another by methylene group methylene CH2 group ٹھیک ده که تاسو وګورئ لکه د دې دوه همینس کې فرق څه دی د CH2 ګروپ دی ټیک ده عشان د دې دوه همینس کې سره د CH2 ګروپ دی نو د هر یو ممبر په منځ کې فرق چې کوم دی هغه سره میثایلین ګروپ دی یو ځل وانس اگین تاسو ریپیټ کوم کریکټریسټیک یې سره دی د سیم جنرال فارمولا ټیک ده تاسو ما سمپل مثال درکو د ټول یو شان جنرال فارمولا سیم دی د سیم کیمیکل پراپرټیز د یو کیمیکل پراپرټی معلوم شو ټول هغه د سیم چونکې فنکشنل ګروپ د سیم دی نو دغه وجنه د chemical properties دی the same دی have the same method of refrigeration بل د دې means کې څه دی they have each member differ from one another by methylene group او یو نه بل member چې کوم دی هغه د یو بل نه د methylene group وجه باندې څه دی different دی ټیک ده یو بل نه differ دی او بل که تاسو ګورئ 5 number characteristic چې هغه دی they have the same
فنکشنل ګروپ د دې فنکشنل ګروپ سره د سیم. که تاسو په دې کې فنکشنل ګروپ وګورئ کاربن کاربن سنگل بانډ دی. که تاسو دې په ځای ډبل داسې الکین سیریز والئ نو پاکې زما سره فنکشنل ګروپ سره ډبل بانډ دی. دغه شانته کې که تاسو الکاین والئ پاکې ټریپل بانډ دی وغیره وغیره. ټیک ده. زه امید لرم تاسو په دې پوه شوئ. مهرباني وکړئ زموږ چینل لایک کړئ، سبسکرایب یې کړئ، ملګرو سره شیر کړئ.